أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عوام د دې خبرې په انتظار باندې وو چې مناظره چې کومه دلته انعقاد دارالافتا کې شوی و، زه ټولو نه اول د مفتي ندیم محمودي صاحب او پیر مفتي ګورعلي شاه صاحب شکریا هم ادا کوم او دوی دواړو نه ډېر خوشحاله یم چې ډېر پر امن ماحول کې دغه مناظرې انعقاد په دارالافتا پېښور کې وکړو، کامیابه مناظره یې وکړه. د هغې باندې فیصله څه راغله، د هغې معنا او مطلب څه، خلک عوام د دې انتظار کوي. خو دې نه مخکې تمهیدي څو مختصر شانتې خبرې کوم چې د دې مناظرې انعقاد ولې ضروري و. بعضې خلک وایي چې خلک سپوږمۍ ته وختل او اسمانونو ته وختل او ملیان یا مناظرې کوي په یو بل سره. نو هغو له خو لنډ جواب مختصر دا دی چې علماء کرامو کار دا دی چې احقاق حق به کوي، مسایل کې به تحقیق کوي، یو بل سره مناظرې کوي، امن په ماحول کې دا د علماء کرامو کار دی. او چې کم خلک اعتراض کوي چې خلک اسمان ته وختل یا سپوږمۍ ته، هغه خلکو دا عصري علومو ولا کار دی. هغه خلک ته اسمان ته خیږي، څوک سپوږمۍ ته خیږي، هغو باندې موږ اعتراض نشته. کله عالم سړي داسې چاته نه دی ویلي چې څوک اسمان ته خیږي، لګیا وي عالم ورته ووایي چې وګوره دلته مسله پاتې ده، د کراماتو مسله لا پاتې ده او ته اسمان ته خیږي. داسې اعتراض خو په عوامو باندې موږ نه دی کړی. نو عوام دی په علماء کرامو اعتراض نه کوي او علماء کرامو دا کار دی چې احقاق حق به کوي، مسلې وضاحت به کوي. دغه مسله ډیره ضروری و، دا متعدی مسله ده. دینه نوره مسایل راوځي چې کرامات د اولیاء کرامو دا اختیاري دي او که غیر اختیاري. فیصله ولا فیصله کون خبره زه اخر کې کوم چې کوم باندې فیصله وشوه. خو لیکن ټولو نه اول زه د دې لږ تفصیل عوامو په لهجې کې وایم چې عوام پې پوه شي. په دې اصطلاح علمي اصطلاحات نه استعمالوم. نوره علماء کرامو طلباء کرامو دا مناظره کتلې ده، هغو ته پته لګي په دلایلو باندې پوهیږي چې دلایل کم طرف ته وو، کم مضبوط وو، کم مضبوط نه وو. په دې باندې علماء کرام طلباء کرام ښه پوهیږي. بعضې خلک وایي چې د مناظرو نه څه فایده نه راوځي، ثمره نه راوځي. هغه زمونږ مناظرین چې کم دي، زمونږ چې کم مناظرې دي، هغې فایدې او ثمرې راوځي. هغه چې کمې فرقې دوالا چې کمې دي که نه، باطلې فرقې چې کمې دي، هغو سره مناظرین نشته. هغو په خپل جماعت کې مشاغبین چې کم دي پیدا کړي، مشاغبه کوي، په سفسطي قیاساتو باندې مغالطې او مشاغبې کوي. مشاغبین یې پیدا کړي، مناظرین یې پیدا کړي، نو د هغې نه څه فایده نه راوځي. فرقې دوالا چې څومره دي، هغو څومره مناظرین چې 2 غنټې 3 غنټې خبرې وکړي، نو وروستو بیا دی خپله نه پوهېږي چې ما څه وویل، عوام به پرې څه پوه شي. نو زه په عوامو اصطلاح کې تاسو ته عوامي اصطلاح کې وایم چې مسله داسې وه چې مخکې کم مبتدعین چې کم دي، بریلیان چې کم دي، هغو دغه دعوا وه. یو کتاب یې ولیکه نور هدایت په نوم باندې چې کرامات د اولیاء کرامو دا اختیاري دي، هر وخت چې څه وغواړي خرق عادت دوی صادرولی شي. نو دغه دوا باندې بیا شیخ صفدر رحمت الله علیه په هغې په جواب کې یو کتاب ولیکه چې راه هدایت په نوم باندې. دا د بریلیانو مبتدیینو په جواب کې لیکلی دی، هغو دغه دوا کوله ټولو نه اول. نو صفدر صاحب په هغې باندې جواب ولیکه راه هدایت. هغې له جواب ورکړه چې دا کرامات اختیاري او که غیر اختیاري دي، په دې کتاب کې راغلي دي. په اخر کې دا خبره کوم ښه که مونږ مبتدیینو سره دا خبره ومنله، کله ټولو نه اول دا وایم چې بعضې خلک نسبت کوي، غلط الزام لګوي مونږ علماء کرامو کې چې لوی لوی علماء کرام دي، لکه پیر ګورعلي شاه صاحب دی، محققین عالمان دي او تصوف علماء کرام دي، خلک پسې روان دي. په هغې باندې دا الزامات لګوي چې دا صیفي دی، مبتدع دی. نو د دې جواب پیر صاحب په خپله کړی دی، آن ریکارډ او آف ریکارډ یې کړی دی چې ما صیفیانو ته په 1993 کې د دوی عقایدو ته ګمراه ویل چې دا ګمراه دي، بېلارې دي. نو هغه خبره خو واضحه شوه، د غلط الزامات دي. نو پیر صاحب چې کوم دی، علماء دیوبند سرخیل دی، د علماء دیوبند مینار دی، لوړ مینار دی پیر صاحب. دغه خبره غلطه دی. خو دا مبتدیینو سره که دا مسله مونږ ومنو چې کرامات اختیاري دي، اولیاء کرام هر کله چې یا کله نه کله چې وغواړي په خپله اختیار سره صادرولی شي،
نو دا متعدی مسله ده د مبتدیینو نورو مخترق المسله شوه. یا دوی وایي چې د لرې نه نبي علیه صلات وسلام یا اولیاء کرامو ته د لرې نه آواز وکړي اوري هم زمونږ امداد هم کوي وایي کرامتن یا معجزتن. نو دا ټولې مسایل به ورسره منې د 15 مسایل دي چې هغې کې اختلاف دی مونږ د مبتدیینو سره چې دا مسله ومنې د اختیاري ولا مسله نو د نوره مسلې به ورسره منې. د دې مسلې مطلب دا دی اختلاف دا دی چې مفتی ندیم صاحب تاسو دلایل به اورېدلي وي د علماء دیوبند د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې کرامات د اولیاء کرامو په دې کې د اولیاء کرامو نه کسب شته نه فعل شته د الله پاک په اختیار سره په اراده سره په فعل سره دا د اولیاء کرامو په لاس باندې الله پاک صادروي د لپاره چې اولیاء کرامو عزت جوړ شي تکریم وشي د لپاره وي. نور اولیاء کرامو په دې کې هیڅ قسم کسب ته او غته دخل پکې نشته ده او کدا کومه معنا چې پکې راغلي په کتابونو کې راغلي چې به اختیاري و طلبي د اختیار معنا چې د عربی لفظ دی. مفتی ندیم صاحب په خپل مناظره کې تاسو 12 جوابونه د دې لفظ وکړ. د شیخ ادریس صاحب هم جواب وکړ. نور علماء کرامو نه جوابونه وکړ چې اختیار په دې معنا سره ده چې معنا د دې طلب او چاهت معنا کوي خواهش معنا کوي دغه معنا ده. دا معنا نه ده چې ولی چې کله وغوړي په خپل اختیار سره صدر اول شي د ولی په دې کې هیڅ قسم کسب او فعل پکې نشته دغه مطلب یې دا دی. دا معنا نه ده چې اختیار لکه مونږ په اردو یا پښتو کې اختیار معنا دا کوو چې ولی ته اختیار حاصل. یو مثال په عام خلکو ته زور کوم چې یو وزیر وي یا یو افسر وي په هغې باندې زه یو کار کوم نو هغه ما د پرکارو کې خو په هغه باندې ما دومره اثر وي چې څه ورته وایم زما خبره مني ما ته 100% پته دی چې دغه افسر زما خبره مني زما په ده باندې اثر دی. نو چې کله زه درته ووایم چې دا کار وکړه هغه کار دغه افسر وکړي نو زه داسې نه شي بیا خلک داسې نه شي دا کار مفتي صاحب وکړه زما په طلب باندې زما په خواهش باندې دا افسر دا کار کړی خو ما خو نه دی کړی کنه افسر کړی. نو دارنګې ولی که یو شی طلب کی طلب یو کی خواهش یو کی نو خوخي کی چې یو غد کرامات صادر شي الله پاک صادر کی نو د دا معنا نه چې دا ولی په دې کې کسب دی یا پکې فعل دی. نو غپا کې اختلاف په دې خبره باندې و. بیا وروستو یو دا دی چې ځنه خلک وایي چې دا دومره اختیار خو انسان سره شته او په تحت الاسباب کارونو کې شته لکه الله پاک ماته په دنیوي امورو کې تحت الاسباب داسې ویل چې یو بوټی دی کنه یو ونه ده هغې ته زه لاس ورکړه هغه وخوځوم دا خوځول زما په اختیار کې الله را کړي دي او د دې نه میوه راغورځول چې موسم ولا میوه وي هغه زما په اختیار کې دا الله پاک اختیار را کړی دی. خو لیکن په خرق عادت کې ما فوق الاسباب چې اسباب پکې نه پاغې کې انسان ته څه غنښته پکې کسب او فعل پکې نشته او طلب دیو کی دعا دیو کی خواهش دیو کی نو الله پاک خوخه دی چې کرامات صادروي او کنه صادروي. دنه بعد دغه مسله باندې د مفتی صاحب او د پیر صاحب مکمل تور باندې اتفاق راغی. اتفاق په کومه فتوا باندې راغی درالعلوم دیوبند فتوا ده چې لاندې کمنټس کې به تاسو وګورئ په هغې کې د هغه لیکلي دي د شیخ صفدر صاحب په حوالې سره دغه فتوا درالعلوم دیوبند ولا چې کوم علماء کرام دي هغو هم د مسله دپاره د راه هدایت کتلی دی د صفدر صاحب کتاب نه فتوا ورکړې ده هغې مطابق یې ویلي دي چې اختیار دغه اختیار ولی ته نشته پکې نه کسب شته نه فعل شته او چې کم لفظ استعمالیږي نو دا چې اختیاري ځنه کرامات اختیاري دي هغه لفظ معنا او مطلب دا دی چې دینه خواهش مراد دی طلب تر مراد دی دغه اختیار ته نه دی مراد چې کوم موږ په پښتو کې وایو یا په هغه کې وایو. نو په دې باندې دواړه علماء کرامو چې زموږ دواړه د علماء دیوبند مشران دي مفتی ندیم صاحب د پیر صاحب د دواړو په هغې باندې دستخط وکړو چې دغه فتوا باندې مونږ اتفاق راغی. نو کرامات اختیاري دي او که غیر اختیاري دي په دې باندې تاسو دلایل هم واورېدل په دې باندې تاسو چې کومه فیصله وشوه په کومه فتوا هغه به تاسو لاندې کمنټس کې وګورئ. نو دې باندې فیصله وشوه دې نه بعد چې څوک په دې باندې کمنټس کوي یا په دې کې مشاغبه کوي پکې مغالطې پکې کوي یا تعبیرات غلط پیش کوي نو دی به د علماء دیوبند سره هیڅ قسم د خلکو تعلق نه وي دا به یا پنځپیریان وي یا به سیفیان وي چې علماء دیوبند په منځ کې تنازع پیدا کوي. او دواړو فریقینو ته زما درخواست دا دی چې په دې مسله باندې بیا نه کمنټس وکړي نه پوسټونه وکړي دا خو تاسو خلک راکنه خلکو ولیدا تاسو ولیدل تاسو دا مسله حل شو نو آینده په دې باندې کمنټس یا پوسټونه مکو او چې چا ولا شاګردان غلط کمنټس کوي
نو نسبت بیا استاد ته کېږي ښه آی ډي چې کلاو کې چې غلط کمنټس چا کړی نو پته لګي چې دا د چا شاګرد دی نو مهرباني وکړئ کم شاګردان دي غلط کمنټس مه کوئ ستاسو کنځل او ستاسو بدرد د دې هغه چاته کېږي نسبت ستاسو استاد ته ستاسو مفتی ته ستاسو پیر صاحب ته کی د نه ځان بچ کړئ په دې ډېر بد لګي نو دا مسله باندې آینده د پرهیز قسم کمنټس ما کوي قسم پوسټونه ما کوي دا مسله ختم شو مخکې چې څومره مسایل دي هغه د پر توجه وکړو خو بل خبره اوره دا مسله ډېره ضروري و په دې کې ما دلچسپي خپل اخیسته او د مفتی عبید الله بجوړي صاحب دا په هر میدان کې چې کله علماء دیوبند اختلاف کله راغلی دی د پیشوي کوشش کوي چې علماء دیوبند سره جوړ کړم او محمد رحیم محمودي صاحب دوی ډېر کوششونه وکړ چې دا مسله حل شي اختلاف ختم شي علماء دیوبند کې اتفاق راشي یعنی عبید الله بجوړي صاحب ماته یو هفته مخکې کال کړی و چې دا ندیم صاحب او دا فاروقي صاحب نجیب الله فاروقي صاحب چې کوم وړو کې شانتي اختلاف ته معمولی غرفش خو هغه نه مخکې چې مونږ پکې خبره کوله نه مخکې الله پاک یو نیک بنده پکې راغی مسله ختم کړه نو عبید الله بجوړي صاحب هم شکریا ادا کوو چې هغه هر میدان کې د علماء دیوبند په منځ کې اختلاف راشي نو د ختمولو کوشش کوي نو کم خلکو چې د دې اختلاف ختمولو کوشش کړي دي او کم فریقین دي او دلته په رامن طریقې سره زما دارالافتا کې مناظره وکړه د ټولو ز شکریا ادا کوم الله پاک ته ټولو ته اجر ورکړي الله پاک ته زمونږ صحیح اهل سنت والجماعت دیوبند عقیده نصیب کړي بیا په اخر کې وایم چې دې باندې بیا څوک کمنټس نه وکړي نه بده پوسټونه وکړي باندې باندې فیصله وشوه ما عوامل هجا کې تاسو ته بیان وکړ او علماء کرام طلباء کرام په پوی د نو هیڅ قسم په دې باندې بیا اختلاف پکې پاتې نشو کمنټس کې صرف قتل شي دغه فتوا څنګه ده نور په دې باندې ان شاء الله الحمدلله فیصله وشوه په اخر کې بیا وایم چې پیر صاحب زمونږ علماء دیوبند مشر دی محقق دی عالم دی او په دې خبره سره چې کم فریق وای چې زما خپل خبره نه مثلا چا رجوع کړه نو پر رجوع سره سړی علم نه کمیږي علم زیاتیږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتابونو کې ډېر ځای کې رجوع راغلی څومره لوی عالم امام دی رجوع چې کوي دا د لوی علم د تحقیق د علم د تقوا علامات دي نو که په دې کې هیڅ قسم دا کومنټس ما کوي چې فلان کی رجوع کړو فلان کی نه وکړه بس مسله ختمه شوه الله پاک ته مونږ ټولو ته د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند عقاید نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمدلله